بهلول لودي هغه افغان سردار چې د پنجاب د قبیلو راپورته شو د دلی تخت ته ورسېدو او د پښتنو د سلطنت یو نوی باب یې پرانیسته. بهلول لودي د هند په تاریخ کې د لودي سلطنت ایښودونکی او لومړی افغان باچا و. هغه په کال 1401 په شاوخوا کې وزېږېدو او د لودي پښتنو قبیلو سره یې تړاو لرو. بهلول د زړورتیا، سیاست او پوځي مهارت له کبله ډیر زر د سیمې یو ځواکمن مشر وګرځېدو. په 15مه پېړۍ کې د دلی د تغلق سلطنت ځواک کم شوی و. کله چې سلطان محمد شاه تغلق مړ شو، د هغه په ځای ناست علاءالدین عالم شاه چې ډیر ناتوانه ثابت شو. په همدې وخت کې درباري امیرانو او سردارانو د یو نوي مشر په لټه کې شول. بهلول لودي د پنجاب د جنګیالي فوج مشر و، د افغان قبایلو ملاتړ یې درلود او د فوج اعتماد یې ګټلی و. له دغې وروستو په کال 1451 د اپریل په 19مه نیټه هغه د دلی په تخت کېناست او د لودي سلطنت بنیاد یې کېښود. بهلول لودي یو ډیر ساده ژوند کوونکی باچا و. هغه د دربار په عیش و عشرت باور نه درلود، بلکې زیات وخت یې د پوځیانو په منځ کې تېراوه. د خپلو پښتنو سردارانو سره یې مشورې کولې او د قبایلي جرګو دود یې په سلطنت کې ژوندی ساتلی و. هغه به په سلطنت کې د خپلو سرتیرو شکایتونه پخپله اورېدل او عدل ته یې ډېره پاملرنه کوله. بهلول لودي د خپل سلطنت په دوران کې ګڼې سیمې د خپل واک لاندې راوستې وې. په لومړیو کې د پنجاب سیمې لکه حصار، سیرسا او روهلکند د سلطنت برخه کړې. په کال 1680 کې د جونپور سلطنت پر ضد جګړه وکړه چې پکې بریالی هم شو او همدا بریا د هغه د ژوند ټول نه لویه بریا ګڼل کېږي. د دې بریا وروسته د ګنګا او یمنه ترمنځ سیمه په بشپړه توګه د لودیانو تر واک لاندې راغله. همدارنګه هغه د راجپوتیانو پر ضد جګړه وکړې او د بیانا، اتاوا او نورو سیمو ښارونه یې د سلطنت برخه کړل. بهلول لودي د خپلو زامنو پر منځ کې د یو وړ وارث په لټه کې و. د خپل ژوند په وروستیو کې د زوی سکندر لودي وړتیا وپېژندله او هغه یې د راتلونکي باچا په توګه وټاکه. سکندر وروسته د لودي سلطنت تر ټولو پیاوړی باچا وګرځېد. بهلول لودي په کال 1689 په اپریل کې مړ شو. هغه شاوخوا 38 کاله واکمني وکړه او د ده د مرګ سره د هغه زوی سکندر لودي د سلطنت وارث شو. خلاصتاً دا چې بهلول لودي د هند په تاریخ کې لومړی افغان باچا و چې د دلی د سلطنت پر تخت کېناست. د هغه له واکمنۍ نه وروستو لودي سلطنت 1506 پورې دوام وکړ، کله چې د ابراهیم لودي په زمانه کې د بابر راتګ سره پای ته ورسېد.